اختر حیات خان ګنډاپور اخر ولې لرې کړی شوی دی. ځینې ذریعې دا وایي چې پخوانی آی جی یعنی اختر حیات خان ګنډاپور سزاوار لرې کړی شوی دی. د پی ټی آی حکومت لخوا د اول ورځې نه د اختر حیات خان ګنډاپور د خپل عہدې نه د لرې کولو چې کوم کوششونه وو د هغې د فیصلې سره هیڅ تعلق نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو، د پښتونخوا پولیس آی جی اختر حیات ګنډاپور وفاقي حکومت د خپل عہدې نه لرې کړو. څو ورځې وړاندې جاری شوی نوټیفیکیشن کې وفاقي حکومت پولیس جرنیل ته فوري طور اسټیبلشمنٹ ډیویژن ته رپورټ کولو حکم کړی دی او دې صوبې دپاره یې د پولیس سروس آف پاکستان یو بل افسر ذوالفقار حمید بطور آئی جی پی را لېږلی دی. د نوي آئی جی تعارف یا د سپیشلائزیشن ایریا باره کې څه ویلو نه وړاندې دا ضروري دی چې دا خبره دې هم وشي چې اختر حیات خان ګنډاپور آخر ولې لرې کړی شوی دی. ځینې ذریعې دا وایي چې پخوانی آی جی یعنی اختر حیات خان ګنډاپور سزاوار لرې کړی شوی دی او دا چې د پی ټی آی حکومت لخوا د اول ورځې نه د اختر حیات خان ګنډاپور د خپل عہدې نه د لرې کولو چې کوم کوششونه وو د هغې د فیصلې سره هیڅ تعلق نشته. باخبر ذرایع او واقفان حال دا وایي چې اختر حیات خان ګنډاپور د انتظامی صلاحیتونو د نشوالي په وجه وزیر اعظم پاکستان خپل د عہدې نه سبکدوش کړی دی او کورما بنو او اوس چې مومندو کې کم حالات دي او پخوانی آی جی چې د څنګه بغور وو نو وفاقي حکومت دا ضروري وګڼل چې دلته دی داسې څوک راولي چې انتظامی طور یې صلاحیتونه منل شوی وي. د وفاقي حکومت لخوا دغه نوټیفیکیشن ته تجزیه کوونکي ځکه هم سزاوار وای چې دغه نوټیفیکیشن ځان له نه دی شوی بلکې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د ډي جي د خپل عہدې نه د ختمولو حکم هم خاص هم په دغه وخت او هم په دغه ورځ شوی دی او انساني سمګلینګ یا هیومن ټریفیکینګ کې چې د سابقه ډي جي اف آی اے احمد اسحاق جهانگیر لاندې د هغوی اداره څنګه ناکامۍ سره مخ شوې وه او بیا د کشتۍ حادثه کې په درزنونو پاکستانیان څنګه په سمندر لاو شو. وزیر اعظم پاکستان په هغې سخته ناخوښي څرګنده کړې وه. دا صحیح ده چې ښاغلی جهانگیر د هغه تحقیقاتي کمیټې رکن هم وو کومه چې د کشتۍ د حادثې نه پس جوړه شوې وه خو وفاق دغه سلسله کې د اف آی اے د کارکردګۍ نه سخت غیر مطمئن و. ګرانو کتونکو، بهرحال اختر حیات ګنډاپور اوس د ماضي حصہ شوه. د هغوی موجودګي د تحریک انصاف د حکومت هم نه وه خوښه. لویه خبره دا ده چې ښاغلی اختر حیات خان ګنډاپور انتظامی طور چې کومې فیصلې کولې هغه د صوبې او خصوصي طور د پیښور په خیر نه دي تمامې شوې. هغوی دهشتګردۍ له خصوصي توجه ورکوله خو خلک د دهشتګردۍ نه زیات سټریټ کرایمز نه تنګ وو او بله دا چې کومه ایریا چې د هغوی د توجه لاندې وه هغه هم د هغوی نیکنامۍ کې اضافه نه ده کړې بلکې د اوسنۍ سبکدوشۍ شاته زیات تر هم دغه بے استعدادي ده. ګرانو مرګرو، د صوبې نوی آئی جی پی ذوالفقار حمید یو ډیر تعلیمي یافته او تجربه کار پولیس افسر دی. دوی د امریکای نه قانون کې ماسټر کړی دی او د پاکستان مشهور یونیورسټي لمس یعنی لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس نے یہ ایم بی اے کړی دی.
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की द्वी स्पेशलाइजेशन करे दे। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान की पर मुख्तलिफ उहदो खिदमात तरसरा करी दी। 2 सूबों यानी पंजाब और बलूचिस्तान की सर्विस करे दे। पुख्तनख्वा के द पोस्टिंग नमक के हगल जुल्फ़िकार हमीद पंजाब पुलिस की एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच हो। पदा उहदा द्वी 2 कलाकारों को द्वी द उहदे नमक के एडिशनल IG पुलिस ट्रेनिंग हो। द बलूचिस्तान कांस्टेबलरी कमांडेंट हम पाती शफे थे। नूर सीनियर पोजीशंस की ये हम कार करे थे, यानी दखपल कैरियर दौरान द्वी दखपल सर्विस स्ट्रक्चर मुताबिक AIG, DIG, तलाहौर CCPO और गणो नूर उहदो बांधी पाती शफे थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक सर हम मुंसलिक पाती शफे थे। मुख्तलिफ आलमी और दखा शोहरत पाकिस्तान लेवल थिंक टैंक्स और रिसर्च और पॉलिसी इदारों सर हम पर पैनल दे। इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी, पब्लिक पॉलिसी द एक्सपर्टीज़ एरिया थी। खसूसन पंजाब के 13 शुलु कालों के सुम्र जराइम शेवी दी हगर टोल तफसीली तौर द्वी लक द डेटा जमा करी थी। द इंतज़ामी इस्लाहात और हिकमत अमले पर हवाला ये पर रिसर्च हम शता और लिकल हम कई पुलिस फोर्स की ये शोहरत द यौ दानिश्वर काप दे। बहरहाल रातलुन की वक्त के बाद दहावी दानिश्वरी, लियाकत और टोटल कैपेसिटी मालूम शी खुदवी चे द चार्ज अखस्तों पर वक्त कमी खबरें कड़ी थी। हगा द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के द द्वी वसी तजुर्बे सबूत खवरकोलिशी वले द यो सूबे द पुलिस चीफ पर हैसियत सुबह के अमन दहावी अवलने तरजीह पकार हुआ। पुलिस वेलफेयर ला दड़ुम्बे तरजीह वरकोलो दर्जा बीखी दागवी हैसियत सरा न जोड़ेगी। रुम्बे जली वो इंसान खता की यूम जमुंग नूर रवेना दहवी द दिल शिकने बायस नशी मेलमदे हर कलेवर तवायु लास बदवायु छ खुदे द हगवीना द पुख्तनख्वा पुलिस पर हवाला दा से कार वाखली च द पुख्तनख्वा उसी दिन को ता रिलीफ मिलावशी। आमीन।